القرآن آية نمبر 152. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد آيات مختص تعلق أو تسري چې الله تعالی ذکر کړ چې ما په تاسو باندې مختلف نعمتونه کړي. یو نعمت دا دی چې ابراهیم علیه السلام چې مخکې نو ما تاسو هغه تر وګرځولې یو ځای لوی نعمت دی. څنګه الله تعالی فرمایي ما تاسو کې پیغمبر راولې او هغه پیغمبر په تاسو باندې زما آیاتونه ټولې تاسو له ما په مجید درکو. دا پیغمبر تاسو ته کتاب درس کوي، ستاسو چې کوم اخلاق دي د هغې پاکوالی کوي، سنت ته خپل بیان دی. نو چې دومره نعمتونه د باندې الله تعالی کړي دي، الله تعالی فرمایي په دې آیات کې چې په تاسو باندې درې خبرې ډېرې لازمي دي. یو الله تعالی فرمایي فاذکروني، زما ذکر کوئ. ځکه چې الله تعالی په تاسو نعمتونه کړي دي، نو الله به زما ذکر کوئ. دویم واشکروا لي، شکر زما ادا کوئ. او دریم ولا تکفرون، ناشکري مه کوئ. نو چې څنګه الله تعالی دې کې د دې نعمت په باره کې فرمایلي دي، نو دا شان د هر یو نعمت په باره کې د الله قانون دا دی. لکه الله تعالی موږ څومره نعمتونه کړي دي. الله تعالی چې موږ له عقل او دماغ را کړی دی، الله تعالی موږ له سترګې را کړي دي، الله تعالی موږ له ایمان را کړی دی، الله تعالی موږ د نبی علیه السلام په امت کې پیدا کړي. دا ټول نعمتونه دي. نو موږ له بدرې کارونو ډېر لازمي پکار دي چې یو د الله تعالی یاد، د الله تعالی ذکر، دویم شکر د الله تعالی، او دریم چې انسان وګوري ناشکري نه کوي. او د الله تعالی قانون دا دی چې کوم خلک د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کوي، نو الله تعالی په هغه نعمت کې نور سیوا کوي. او کوم خلک چې د الله د نعمتونو ناشکري کوي، نو الله تعالی په دنیا کې مغله تنګي ورکوي او په آخرت کې ورکوي. یو خو رب داش خو دویم تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله پانیپت رحمه الله چونکه صوفي دی، نو هغه د تصوف خبره کړې ده. هغه ګوره مخکې آیات کې الله تعالی فرمایل چې ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. د دې پیغمبر دا ډیوټي ده چې تاسو ته هغه خبرې ښیي چې تاسو پرې نه پوهیږئ. و د دې مطلب دا دی چې ګوره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سینې مبارکې نه بعضې هغه خبرې چې د انسان عقل یې نه مني، نو چې کوم خلکو کې دا صفتونه موجود شوه چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کوي، د الله ذکر کوي، ناشکری نه کوي، نو الله تعالی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې نه دی انسان ته علم ورکوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې نه به دی انسان ته الله تعالی ډېر خیر او برکت ورکوي. او په هغې حدیث ویل دی، یو صحابي دی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ، دی یو ځل راووتو، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره میلاو شو. دا حنظله رضی الله تعالی عنہ چې د ابوبکر صدیق سره میلاو شو، ته یې راوي ما ته خدا خپل ځان د منافق هم د ښکاری. هغه ته ویلي یو چې د نبی له سلام په مجلس کې ناس وي ټیک ټاک، او چې بهر ته راوځو بس وای بیا چې دنو هغه دنیا ته توجه شي، هغه شانت کې توجه د الله سره برابر نه. ابوبکر صدیق څه وته چې دا حال خو زمان دی، زم د قشانت هم چې د نبی له سلام په مجلس کې یو شانت کې هم چې بهر شم بیا بل شانت هم. نو عمر سے بوته چې دا حال خبره زمان دی، راځي چې د نبی له سلام خپل ورشو، چې د پیغمبر اسلام خواته ورغله او هغه ته وی چې په دې حال باندې شکر ادا کوئ. ځکه که تاسو چرته کې زما په دې مجلس کې او دا بهر یو شانت کې وي، نو بیا بس تاسو سره پرشتو مصافحه کولی. نو نبی له سلام دې تسلی ورکړه چې خیر دی زما په مجلس کې که تاسو برابر یې او بهر خیر دی لګون ته کې توجه خرابېږي، نو خیر دی داسې نقصان نه دی. نو تفسیر مظهری عجیبه خبره کوي، و دلته کې اصل کې د تصوف خبره،
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سینې نه غوي ته پیز ملاوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجه وته دا نو ځکه غوي په اطمینان کې دي غوي برابر دي او چې کله د مجلس نه پاسې نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه توجه پسې ختم شي او چې ختم شي نو بهر ځکه بیا انسان چې نو لک توجه الله ته برابر نه بل حدیث بیا غدا وي ګور ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی له صلوات و سلام نه لکه دوم منګي علم زده کړی نو یو منګي علم خو هغه تاسو ته بیان خو هغه بل کله ته بیان کوم نو ګره د خلک به بیا زما مړی پرې کی نو یو خو د دې حدیثو مطلب دا دی چې هغه د خبرې چې د بادشاہانو متعلق دي لکه د بادشاہ خلاف به خبره کولی او د بادشاہ خلاف به نو بادشاہ لاله لکه دې زمانہ کې موږ ډېر خبرې نشو کولای یې نه شو کولای او وې دیم هغه صوفي د هغه خبره دا کوي وې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې فرمایي چې یو قسم یو منګي علم تاسو بیان کړی دی او دا بل نه بیانوي وې هغه چې دین وې هغه د تصوف خبرې دي هغه د خبرې دي چې هغه د انسانانو عقل پاغه باندې کار نه کوي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې چې چرته هغه خبرې ز تاسو ته وکم نو تاسو په نه پويږئ نو زما مړی به بیا کټ ما بالا لکې ډېر خبرې وسم دي سي د صوفیاو په خپل منځ کې دې خبرې دي چې هغه موږ تاسو ته نشو کولای کشف ته الهام دي کرامت دي خرق العادت کارونه دي دغه شان ته چې نو فیض دي او استشفاء من القبور دا ډېر خبرې دي وکاغه تاسو ته بیان کوم نو تاسو به چې لکه دا امر یې خپل دین نو ځکه چې هغه څنګه چې ابو هريره سره چې دې خبرې دي چې کما بیان کړو تاسو ولا مړی پرې کوي وای دینه مطلب د تصوف هغه خبرې دي هغه خبرې چې باغې باندې د انسان عقل کار نه کوي هغه خبرې ته مطلب دي نو تفسیر مظهری دا خبره کوي چې ګوره چې کوم انسان دا غواړي چې د نبی له صلوات و سلام د سینې نه وته پیز ملاو شي او هغه دا درې کارونه کوي ذکر د الله تعالی ډېر کوي شکر د الله تعالی دی ادا کوي او ناشکری دی نه کوي نو وسم وې د نبی رسول الله د سینې نه بدی انسان ته پیز ملاويږي او دی انسان له الله تعالی ډېر خیر او برکت ورکوي علماء چې د ذکر نه مطلب یوازې دا نه دی چې انسان چې نو لکه صرف تسبیح او ذکر وکړي بلکې د ذکر نه مطلب ټول هغه خبرې دي چې باغې باندې الله تعالی ته انسان ته الله تعالی ور یادي لکه مثلا منځ دی نو قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي فاسعوا الى ذکر الله د الله ذکر تراشي نو دلته کې د منظم د الله ذکر دی د قشان د کې معاملات تی معاشرت ته هر هغه خبره چې باغې باندې انسان الله تعالی ته ورنږدې کیږي نو دا ټول په ذکر کې راځي او دا ټول په کار د چې انسان په ځان کې راوړي علماء وایي چې ذکر یو د زړه ذکر دی یو ذکر چې دی نو هغه د جبې دی او یو ذکر چې دی نو هغه د اندامونو دی نو د زړه ذکر دا دی چې انسان چې دی نو په دې کائناتو کې سوچ کوي چې ګوره الله تعالی چې دی نو دا کائنات پیدا کړی دی دا نور راخېږي دا پریوزي دا بارانونه راولي موسم بدلی دا الله تعالی کوي او په دغه ټیم کې دی د الله تعالی تصور او سوچ هم کوي وای دا د زړه ذکر دی او دا ډېر مزیدار ذکر دی او دیم ذکر چې دی نو هغه د انسان د زړه د لپاره یو ذکر دا دی چې په کائناتو کې به سوچ کوي دیم دا دی چې د الله تعالی چې کوم احکامات دي پاږي کې به سوچ کوي چې ګور الله تعالی په موږ باندې لمونځ ولې فرض کړي زکه فرض کړي چې موږ ټول عاجزي ده زکات په موږ ولې فرض کړي زکه را باندې فرض کړي چې زموږ د مال سره مینه کم شي الله تعالی په موږ باندې صدقه ولې فرض کړي ده زکه چې زموږ په مال کې برکت راشي نو د الله تعالی په دې احکاماتو کې به سوچ کې نو دا د زړه ذکر بل دی او دیم دا دی په مخلوق کې به سوچ کې چې ګوره الله تعالی مثلا دا ماته چې مخامخ څوک ناست ګوره الله تعالی دوی له عقل ورکړی دی الله تعالی دله د سترګې څومره ښکلي ورکړي دی الله تعالی دله د شکل صورت څومره ښکلی ورکړی نو په مخلوقاتو کې به سوچ کې نو دا د زړه چې دی نو هغه ذکر دی او یو د ژبې ذکر دی چې انسان په ژبه باندې الله الله کوي سبحان الله الحمدلله وایي دا د ژبې ذکر دی علماء وایي چې ذکر بیا په دوه قسمه باندې دی یو مقید دی او یو مطلق ذکر دی نو مقید ذکر دا دی چې نبی له سلام ته په خاص موقع کې خودلې لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تاسو خوراک کوئ نو بسم الله وایي دغه شان چې خوراک کله وکړئ نو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا دا وایي اوس دا هغه ذکرونه دي چې هغه مقید دي
یا چې د کېږي دا ذکر به کوي چې را پاسي دا به کوي چې باتروم ته ځي دا به کوي چې راوځي دا به کوي دا مقید ذکر دی په دې ذکرونو کې بلاس نه اوچته چې مثلا انسان باتروم پر نوځي او الله مين يعوذ من الخبث والخبائث دا بنوي ځکه دا مقید دی به ذکر وکړ وردن نشي او بعض اذکار دسلی چې باغی کې به انسان لا سموچته د الله تعالی نه بغواړي لکه دا دعا ذکر دی او بل ذکر مطلق دا دی چې حدیث کې راغلی تاسو سبحان الله وایي تاسو الحمدلله وایي نو بدی کې څه مقدار نشته چې دومره وایي دومره مو وایي بس چې څومره دی وس کېږي زیات وایي سبا کې نشته خو که انسان بدی کې زیاتې یا کمې وکړو نو شریعت نه رانیسي او البته که چا لازم وګورو نو بیا بدعت جوړیږي لکه ګوره زموږ په مدرسو کې اکثر دا کمی چې باجیګانې دي نو اکثر دوی دې سي پیړونو چاپ کړي او خلکو له ورکی وای دا ذکر به دومره کوي دا به دومره کوي نو خیر دی درود شریف دی که انسان دومره وایي نو دا د مشران یو تجربه نو خیر دی خو که انسان دې وګڼل چې دا ذکر دومره کرته کول لازم دی دا ذکر دې که دومره کرته ونه کو نو پر بیا بستا ګناه کیږي نو دغه طبيعه بدعت وایي نو دغه ذکرونه چې نه غبیا بدعت دی بیا غنه دی پکار لکه دې ما تاسو ته ځم خبره ځم کې کوي ډېر خلک د څه خبرې نیمګړې کوي یره مولوی صاحب وایي د خبر وکړه مولوی صاحب د خبر وکړه مو ته زموږ خبره لګه پوره واه ما تاسو ته وی چې ګورا د باجیګانې چې کوم دا ترتیب کوي نو خبره ده ذکر ده ثواب ده پکې درود شریف ده څه کنځلې نه دي خو کدی وز دې خبره ته لازمی وای او وای کده دې نه دا مقدار کم کو نو ګناګاریږي او کبه دې ورس کې دا ذکر ونه کو نو ګوره دې سې ګناه بدی وشي نو بیا دا بدعت ته نو کدا ذکر بیا څوک کوي نو دا باوجود د دې چې درود شریف وای خو ګناه نه کوي ځکه چې بدعت شو کنه نو لازم غنل نه دی پکار لکه موږ مثلا دلته کې دا ختم کوو دې سوچ پېته او پای کې د سې چې بعض خلک پکې وم نه وای قاری صاحب پکې اکثر ډیر وای زه پکې ډیر یم لازم نه ده چې انسان بس موږ وایو چې غزي کر وشي الله تعالی په خوشاله شي ما به خبر وکړي چې تاسو پوه شئ ذکر داغه یو پیدا ده چې دا د الله تعالی د محبت نه خلا څوک چې د الله تعالی ذکر کوي نو د الله تعالی سره مینه ساتي ځکه د ذکر د الله تعالی کوي دیم دا چې کم انسان ذکر ډیر کوي نو دا د شیطان او د وسوسونو قلا ده چې کم انسان ته وسوسې ډیر راځي او کم انسان ته شکونه ډیر زیات راځي نو د ذکر د الله تعالی کوي شکونه به الله ختمي او دریم دا د زړه طاقت ده او د بدن هم طاقت ده بعضی طاقت د سې چې هغه انسان ته پستر ګناه کوي خو انسان الله تعالی روحاني طاقت ورکړي لکه یو ځل د څه وشو چې خادمان راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت علی رضی الله عنه راغی نو فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته وی چې زه ته نشم ویلې خدای نبی علیہ السلام ته و چې دنیا خادمان نن پکې وراکی نو زم د کور دا کار بلکې هم باندې بلک بوج کمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله فاطمه الزهرا رضی الله عنها ورغله نو نبی علیہ السلام ته وی زبرته د یو عمل وخمه چې کله و د کېږي نو د ټیم کې را ذکر کوا وی الله تعالی به د ټول ورځ ستړیواله ختمي هغه کم یو دی چې د کېږي نو 33 ځل سبحان الله وایا 33 ځل الحمدلله وایا او 34 ځل الله اکبر وایا او بیا د شکر په وجود باندې راکاږه الله تعالی به د ټول ورځ ستړیواله ختمي وز د دې ذکر پیدا شو چې دا وی بدن دا وی جسم ته الله تعالی مضبوط کو نو چې کم انسان د الله تعالی ذکر کوي پاسان باندې د زور بدل سی وای په دنیا کارونه وکړي خو الله تعالی به نستړی کوي ولی چې د بدل الله تعالی ذکر کوي او په ذکر کې بل پیدا ده چې بدی انسان باندې به سحر اثر نه کوي او ځکه چې کوم انسان ډیر ذکر کوي د مکمل د ذکر نه ډک شو نو چې ډک شو نو په باندې بیا د اسقوالی د سحر جادو دا په بیا اثر نه کوي نو ذکر دغه خاصیت ځان کې پیدا کول پکار دي د دې وجه تفسیر مظهری کې امام رازی رحمه الله ډېر خپل خبرې په دې کې کړې خدای محمد نو مقصد په سر به ذکر کو یو څو احادیث راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی دا الله رسول فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې انا عند ظن عبدي بي چې زه د بنده په ګمان کیم چې دا بنده په ما باندې څنګه ګمان کوي کنه نو اقشن وسره زما عمل کوم وانا معه اذا ذكرني او چې کله دا بنده زما ذکر کوي کنه نو زه سره په دغه ټیم کې یم فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي کدا انسان راولېږي او ما په یو پټ ځای کې یاد کی
یا په خپل ځل کې یاد کی نو الله تعالی وایي زه په پټ ځای کې یادوم وان ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منه او که انسان راولږي په مجلس کې ما یاد کی لکه موږ چې جمعه په شپه ذکر کوو نو ټول په مجلس کې د الله ذکر کوو نو زموږ عقیده ده چې فرشتو په دربار کې به الله تعالی زموږ ذکر کوي چې دا وزما بندګان لګي دغه شندامو چې کوم درس کو نبی رسول الله والسلام اوس په حدیث ذکر شي چې پیغمبر رسول الله والسلام فرمایي چې د ټولو نه بهترین ذکر چې دغه قرآن مجید دی چې د قرآن مجید ذکر کیږي نو اوس چې موږ دا لګیو دا قرآن وایو زموږ عقیده ده چې الله تعالی به فرشتو ته وایي چې ګور دا زما بندګان ناس دي زما ذکر کوي ځکه دا حدیث کې رااله چې انسان په مجلس کې یادوي الله تعالی وایي په داسې مجلس کې هم چې مجلس نه غوړي چې د فرشتو مجلس دی وان تقرب الی شبرا والله تعالی وایي کدا انسان ماته یو لیش را نږدې کیږي تقربت الیه ذراعا نو زه ته یو غز ور نږدې کېږم او وان تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا او که څوک ماته یو غز را نږدې کیږي الله تعالی وایي زه ته یو لان ور نږدې کېږم او وین اتانی یمشي اتیته هرولا ای که څوک ماته دسی په قلار راځي الله وایي ولا په منډه ورځم دا د الله تعالی رحم دی یو خبره په کدا ذکر کړو چې څوک ما زما ذکر کوي په پټ ځای کې الله وایي پټ یادو او څوک چې ما په مجلس کې یادوي الله وایي په مجلس کې یادوي ذکر دومره بهترین عمل دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی الله رسول فرمایي چې سبق المفردون یره هغه مفرد خلق چې کوم دین او ډیر لري لاړه ورستاسو نه ډیر مخکې لاړه موږ ته پوښتنه وکړو چې دا مفردون څوک دي وای الذاکرون الله کثیرا والذاکرات هغه د الله بندگان چې هغه د الله ذکر کوي او هغه د الله تعالی باندیان او د الله تعالی زنانا چې هغه ذکر کوي نو دوی ډیر مخکې لاړه مطلب دا چې د انسان مقامات ملاویږي نو د الله په ذکر وته ملاویږي او بل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله بس ذکر کې د ټول افضل ذکر هغه لا اله الا الله دی او په دعاګانو کې د ټول افضل دعا الحمد لله حضرت سمره ابن جندب فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي چې افضل الكلام 40 سلور کلمات چې دي هغه ډیر الله تخوف دي القرآن خرست د قرآن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر بزن باندې لازم کوي د ورځې کم از کم یو سلسله سبحان الله وای الحمد لله وای لا اله الا الله وای الله اکبر وای ذکر د الله تعالی کوي بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې من شغله القرآن عن ذکری ومسألتي اعطيته افضل ما اعطى السائلين وای نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د قرآن مجید کې دومره مصروف وي چې د بل ذکر او د سره توفیق نه ملاويږي لکه سحر او ماښام د قرآن مجید تلاوت کوي او د قرآن مجید درس کوي او د قرآن سره مینه ده وای نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې دې انسان له بز په ټولو دعاګانو کې د ټول نه بهترینه دعا ورکوم او په ټولو اعمالو کې ول ډیر اجر ورکوم ځکه وای نبی علیہ السلام فرمایي چې وفضل کلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالی على خلقه ذکر د الله تعالی د کلام فضیلت په دې ټول کتابونو د سیده لکه سم چې د الله تعالی فضیلت ته په دې ټول مخلوق باندې نو چې څوک د قرآن مجید سره ډېر مینه ساتي او د بل ذکر توفیق نه ملایوي الله تعالی و د دې ټول ذکرونو ثواب به د انسان نظر د قرآن مجید د وجه ورکړي نو الله تعالی فرمایي فذكروني زما ذکر کوي اذكركم زبتاسو یادوم او زدي څه مطلب دی چې الله تعالی فرمایي تاسو ما یادوي نو زه به تاسو یادوم د دې څه مطلب دی امام رازی رحمه الله فرمایي وای د دې یو مطلب دا دی چې اذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی اے زما بندگانو تاسو زما بندگی کوئ نو زه به تاسو یادوم په خپل رحمت سره که تاسو زه یاد کړم په خپل بندګۍ باندې الله تعالی وایي زه به تاسو یاد کړم په خپل رحمت باندې دیم اذکرونی بالاجابه والاحسان وهي بمنزلتي ونبي السلام الله تعالی فرمایي چې ما یاد کړئ په احسان سره سما د عبادت وکړئ لکه څنګه د عبادت وکړئ لکه ما چې اینه نو زبم تاسو سره احسان وکم مطلب دا دی چې دا کوټه اعمال بس تاسو قبول کوم او جنت ته داخل کوم بل مطلب دا دی
چې اذکرونی بالثناء والطاعه دسې وکړي چې ما یاد کړي زما حمد ډیر زیات بیان کړي و الله تعالی وایي چې زه به ستاسو حمد بیان کوم مطلب د فرشتو په مجلس کې به یاد کړم چې کله ورځ د قیامت شي زه به ستاسو صفت وکم چې زما هغه بندګانو چې ذکر کوونکي راپاسي جنت ته داخل شي الله تعالی وایي زه به مو یاد کړم پنځم دا دی اذکرون فی الخلوات اذکرکم فی الفلوات وای ما یاد کوي په ځان لزګونو کې په ځان په یو وخت کې زما ذکر کوي و الله تعالی وایي چې زبم په داسې وخت کې یاد کم چې محشر بلګېدلې او ټول خلق به زم په اقزه کې تاسو را پاسم او په خپل رحمت کې هم داخل کړم بل وجدادا اذکرنی بطاعتی اذکرکم بمعونتی ای وای ما یاد کوي په بندګۍ باندې زما بندګي کوي نو زه به خپل نعمتونه درکم که نعمتونه غواړئ زما ذکر وکړئ بل وجدادا چې تاسو زما ذکر کوي بالربوبیه بالفاتحه اذکرکم بالرحمه والعبودیه بالخاتمه تاسو دې څه وکړئ چې په دنیا کې زما عبادت وکړئ او زما ذکر وکړئ نو چې کله تاسو د مرګ ټیم او خاتمه کیږي الله تعالی په نو زما ذکر په هغه ټیم کې وکړئ کلمه برته نصیب شي جنت ته اذکرکم زما تاسو یاد کړم وشکروا لي زما شکر ادا کوي ولا تکفرون او تاسو کفر مه کوئ یو تابعی دی ابو عثمان هغه سره راغی وایي زه ذکر کوم په جبه باندې ولکه په دې ځل کې ماته دسي هغه میټاس او هغه خوند راته نه ملوي وای هغه ته وی چې لکه خبره خدا ده چې انسان ذکر کوي او په ځل کې هم توجه برابرۍ ځکه الله تعالی هغه ذکر ډېر قبلې چې د انسان وسه ځل کې بیا تم برابرۍ انسان اصلي گیا دی نو مزه دومره نشته وای د تابعی وته وی چې نام په دې شکر وباسا چې دا یو اندام خو د الله په شکر کې لګیا دی کنه خیر دی نه دا جب خو د الله په ذکر کې دا و یو خو دې خبرې چې انسان وزن تسبونم چې د یو ریواج باندې جوړ شوی دی هر سړي د خپل پارټي تسبیح پیدا کړی چا سړي او چا شنی او بس خبرې هم کوي او لګیا به او یو کوي لګیا او نو کله ضرورت او جی برابرۍ جو صحیح ده ځا سم مثلا نه او چې ته خبرې هم کې او لګیا یو غیبت هم کې او چې دنو حرام خوري هم کې او بیا لګیا بس خدانه کې نه ده پکار بازار انسان د ځړ کې پیت ته خو مطلب دا دی چې ذکر انسان د دې پس ملان دی نه پکار په دې طریقه باندې پکار چې انسان وسه د ځړ کې پیت هم برابرۍ او جبه وسه نو زیات پخون کوي نو دې آیات کې الله تعالی مون تدریخ خبرې ذکر کړي یو الله تعالی وي زما ذکر کوي بل الله تعالی وي زما شکر ادا کوي بل الله تعالی وي زما ناشکری بنا کوي نو موږ په دې مجلس کې دا خاص کو چې الله تعالی ذکر ډېر زیات کو د الله تعالی شکر ادا کو او د الله تعالی ناشکری بنا کو الله تعالی دا موږ ته توفیق نصیب فذكروني یاد کئ مالرا اذکرکم زبتا یاد کم واشکروا لي شکر وباسئ زما ولا تکفرون او ناشکری مکوئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين
सगळ्यांनी का